السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ خیر برابر یې. امید لرم ښه به الله ښاد او آباد ساته. تا د عمرې په باره کې ویډیو جوړو چې عمرې له ځو، په څه طریقه به ځو، څنګه به ځو، څه طریقه به وي او په کومه طریقه به موږ ځو. نو که د ثابت دنیا د هر ځای نه خلک عمرې له راځي، نو دغه طریقه ده، دغه نیت دی او په دغه طریقه باندې تله غواړي. نو دا ویډیو پوره وګورئ، شیر کړئ مخې ته، او انشاءالله په دې ثوابونو کې به ستاسو سره او زموږ د ټولو مسلمانانو موږ روان یو ټول ملګرو عمرې له، او ښه په خوشحالو باندې روان یو، ځکه چې واحد د اختر ورځ ده او ډېر یو ښایسته او ښکلې ورځ ده. په ونګه ډبل اختر دی، نو ټول ښه په خوشحالۍ او په مینه محبت باندې روان یو عمرې له. نو تاسو دا لار موږ سره کتلی شئ چې موږ به څه کوو، لاول عمرې له ځو، نو څه طریقه کار به کوو، لاول به چیل به کوو، هلته د هغې نه پس به څه کوو. اوس موږ ساده عام لوکل روان یو په روډ باندې، او مخې ته چې ځو، چې څومره هم ځو، نو دا سفر به ستاسو سره یو ځای کوو. خو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په شوق باندې وګورئ، په مینه محبت باندې وګورئ، د زړه په سترګې وګورئ، ځکه چې زموږ په دنیا کې د ټول نه کامیابه ورځ چې د هغه هم دا ده، زموږ د ټول نه کامیابه ورځ چې د هغه هم دا دي. نو الله پاک ته زموږ په حال باندې رحم وکړي. موږ ټول شکر الحمدلله په خوشحالۍ روان یو. عادل بی را سره د ټول ملګري یو، څه مخکې روان دي، څه پکې موږ شاته یو. السلام علیکم ملګرو، مونږ په خیر خیریت او ښه په سفر په خوشحالۍ روان یو. او په مونږ سفر هم په اختر سهار مونځ چې کوم یې هغه مونږ په لار باندې وکړو. ټول ملګري اوس ایسار شو، سهار وخت ډېر ټایم دی، ډېر د خوشحالۍ مقام دی. ناشته ورته هم کوو او د اختر مبارکیانې هم یو بل له ورکوو، ځکه چې روان یو عمرې، نو اول د اختر مبارکي به عمره کوو او ډېر په خوشحالۍ ډېر یو په ښکلې طریقه باندې روان یو. خو دا طریقه ستاسو سره یو ځای کوو چې په څه طریقه باندې به عمرې له ځې او مخې ته به څه کوو. نو دا ویډیو را سره ګورئ مخې ته. السلام علیکم ملګرو، زموږ خیر خیرت سفر وشو سره ستاسو، او مونږ راورسېدو میقات ته. په میقات کې دلته مونږ احرامونه وتړله، او دا مخامخ چې تاسو ته زموږ نه شاته کوم مسجد ښکاري که نه، په دې کې خلک احرام وتړي، غسل وکړي، او د هغې نه پس نیت د خانه کعبې وکړي او خانه کعبې په لوري باندې روان شي. نو دلته خلک 2 رکعته نفل وکړي، دا حدود د هغې نه پس په سفر روان شي. تاسو اوس مونږ خانه کعبې ته په سفر روان شو، او دا کلمه وایي: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبیک. او مونږ اوس د مطلب د سفر په نیت روان شو، خانه کعبې ته روان شو. غالبا مونږ ته 1.5 غنټه لار پاتې ده انشاءالله. نو مخې ته سفر به ستاسو سره یې کوو د خانه کعبې د مخامختیا پورې، او بیا د هغې نه پس چې خانه کعبه کې طوافونه څه طریقه کول غواړي، بیا د هغې نه پس صفا مروه څنګه کول غواړي. نو ویډیو را سره مخې ته وګورئ.
একটু ভালো করে या अल्लाह जब तक या अल्लाह मैं तुझे भूल क्यों जाता हूँ या अल्लाह आपने तो कहा है कि आप मेरे साथ होते हैं तो फिर मैं यकीन क्यों नहीं कर पाता ये साइन होते हैं जो अल्लाह हमें देता है कि मेरे बंदे السلام علیکم ملګرو زموږ سفر جاری دی ګوره را سره مونږ اوس په احرام کې په لاره باندې شادوګانو تاسو راله دا بس مکې ته چې په لاره باندې مختلف ډېر ښایسته ښایسته نظارې به ویني ډېر ښایسته ښایسته ځایونه به ویني په دې دوران کې ځان ګرول مطلب په ځانونه راماتول نوکان واړه کول لکه دا مکمل قطن منع دي وغیره ګړۍ شوه یا مثال زنانه حضرات کریم پاوډر لګول دا چې دي نو دا ناجایز دی په دې کې نو په دې حالات کې هر یو انسان هر یو مسلمان ورله پکار دی چې کله احرام وتړي او نیت وکړي د خانه کعبې د تلو د هغې نه بس په دې نه ځان ګری هېڅ په هم نه کوي لکه ګزاره به انتهایي زیاته کوي اینه به په ځان نه راماتوي ځکه چې بیا د سړي احرام د ماتېږي غسل او بیا به دوباره د هغې نه پس ګډه لالې او خپله طریقه ده نو موږ اوس روان یو السلام علیکم ملګرو مونږ راورسېدو مکې ته او بس قابو مسجد حرم ته دا د مکې حدود دی مسجد حرم حدود دی ډېر یو ښایسته نظارې دی ډېر یو ښایسته ښار دی او ډېر زیات خوشحاله یو ټول ملګري په خیر خیریت راورسېدو سفر په خیر خیریت وشو او ماشاءالله د دې نه پس پوس انشاءالله مونږ مخې ته مسجد حرم ته ځو او مخې ته چې صحیح ستاسو سره به رايوځای کوو نو ویډیو پوره وګورئ او راځئ را سره السلام علیکم ملګرو مونږ را رسېدلي او دا مخامخ کړکۍ چې کومه ده مسجد حرم مین ګیټ سره چې ورننوځي دا هغه کړکۍ ده په کومه کې چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دې غاړې ته د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم کور او مسجد حرم ته تلو په دې کړکۍ به هغې بوډۍ ښځې په هغه باندې خځله غورځوله دا ثابت د کتابونو ثابته خبره د مخې ته ځو مسجد حرم ته نوځو دې غاړې ته دا ابوجهل بیا مامونه دي شاته او مخامخ نبي اکرم صلی الله علیه وسلم کور دی السلام علیکم ملګرو مونږ رانوتو په خانقاهګۍ غلنۍ سترګې ورسېدې او دا ټول خلک به د دې ځای نه طوافونه کوي مخې ته به اوس مونږ ځو دا د ماشاءالله خانه کعبه او زه به د دې نه به طواف کوو اووه طوافه به بیا دې نه کول غواړي او د هر طواف سره به دا کلمې ویل غواړي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک دې کې مخامخ یوه شنه نښه لیکلي څنګه چې د دې ګیټ سره روځي نو مخامخ شنه نښه لګېدلي هغې نه به روانېږي هغې له چې واپس راشي نو یوه طواف برابر شي بیا مطلب سټپ بای دویم دریم په دې کې بیا خلک ملګرو دې کې بیا خلک اووه طوافه کوي حجر اسود ته پکې دا کوم ځای چې ګڼئ دا مقام ابراهیم دی تاسو ته یې ښیم زه دا بیا ټوله خانه کعبه ده په دې کې دوران کې بیا خلک اووه طوافه پوره کړي د هغې نه پس دوا وغواړي کعبې ته وګوري نفل ووایي سبق ووایي بیا د هغې نه پس دا بیا دا دوه غرونه چې کوم ښکاري یوه صفا ده یوه مروه ده نو د دې نه یو ځای نه خلک بل ځای ته ځي صفا مروه کوم چې حجرې بیبي اسماعیل علیه السلام چې کوم ځای لیتې ټکولي وي که نه د دې دا بیا اووه چکره دي په یو طرف په ځي په بل طرف په راځي دا اووه چکره به بیا پوره کوي مخې ته تاسو ته ښیم په دې ځای کې چې بیا د شنې نښې راشي دا شنې نښې په دې ځای کې بیا خلک نارملي منډه وایي د دې دپاره منډه وایي چې دلته اسماعیل علیه السلام لیتې ټکولي وي اچینه هم په دغه ځای کې راښکاره شوې وه منډه هم حجرې بیبي په دې ځای کې والې وه صفا مروه نو په دې باندې به بیا تفصیلي تاسو بیان واورئ د عالمانو د حضراتو د خولې نه نو دې کې بیا سړی منډه ووایي او اووه چکره دی د دې نه پس بیا مخامخ چې کوم ګیټ په هغې باندې خلک وځي او عمره یې د خیره وشي چې کله اووه طوافه د صفا مروه مکمل شي نو بیا خلک د هغې نه اوله پیرۍ د چا سر کټاکي او چې د چا وکړي خلک مبارکیانې او بل ورکوي نو بس انشاءالله عمره ورته سر کټاکي Bye.